الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې د اذان په وخت کې خبرې کول څه حکم لري؟ نو بعضې خلک پکې لا دا هم وایي چې کوم انسان د اذان په وخت کې وي خبرې وکړي، وي حدیث کې راځي چې د مرګ په وخت کې به دته کلمه د شهادت نصیب نشي. دا خبره داسې اصل نه لري، بلکې دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کذب او دروغ جوړولي او داسې چرته څه حدیث نشته. د اذان په وخت کې د ضرورت خبرې سړی کولی شي. داسې ضروري خبرې یو سړی پرنجي وکړو نو بل ورته هغه یرحمک الله ویلی شي، داسې هغه الحمدلله ویلی شي، یهدیکم الله و یصلح بالکم ویلی شي، یا د ضرورت نورې خبرې رالی نو کولی شي. خبرو کولو کې هیڅ حرج او ګناه نشته، خو البته د مؤذن د اذان د الفاظو اجابت نه چې کله مانع وي سړی او دا خبرې مانع کیږي نو بیا خبرې کول نه دي پکار، ځکه د مؤذن د اذان د کلماتو جواب پکار دی. د اذان په وخت کې علما ذکر کوي چې دی وجه نه خاموشي مستحب ده چې سړی اذان اوري او داغي جواب ورکي. نور د اذان په وخت کې خبرو نه چرته حدیث کې منع نه راغلی، بلکې د موطا د امام مالک کې راځي د محمد ابن شهاب زهري هغه د ثعلبه نه موږ په زمانه د عمر رضی الله تعالی عنہ کې ثعلبه وی چې موږ به هغه سره منځونه کول، د جمعې په ورځ موږ منځونه کول تر دې پورې چې عمر رضی الله عنه به راووتو او مؤذنینو به اذان کو ونتحدث موږ به خبرې کول، لیکن کله چې عمر صاحب به خبرې بیان شروع کو خطبه به شروع کو بیا موږ خاموش وو. نو دغه نه جواز ثابت شو. داسې نور بعض روایات شته دي، خو بهرحال انصات غوره دی، خاموشي غوره ده چې سړی د مؤذن کلماتو ته غوږ کیدي او دغه د کلماتو جواب ادا کی. او بل سوال دا دی چې سب کې کوږ ودرېدل او مابین کې فاصله ساتل دا کار نه دی، دا حرام دی، بلکې صفونه نیغ کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یقیموا والصفوف، تاسو صفونه برابر کې نیغه کې، وسدوا الخلل او منس کې دا چون دی بند کې، نو سب کې فاصله او دارنګ سب کې کوږ ودرېدل دا حرام دی، مانځه ته په نقصان رسیږي. فإن من تمام الصلاة اقامة الصفوف راغلی دی، سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة ومن اقامة الصلاة. د سب برابرول د مونځ قایمول او د مونځ پورووالی، نو چا چې سبونه برابر نی د هغې مونځ نیمګړی، مونځ یې صحیح نه دی.